رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة المؤمن آية نمبر 28. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وقال اور اوی رجلم یو سڑی مؤمنون چکم مومنو من آل فرعون د آل فرعون یکتمو چاچ پٹکڑیو ایمانہو خپل ایمان. اتقتلون آیا تاسو با قتل کوي رجلون یو کس ان پدے خبره ان یقولا پدے خبره چی اغوی ربی اللہ زما رب اللہ دے. وقد او تحقیق جاءکم راغل دے اغا تاسو تا بالبینات واضح دلائل سره من ربکم د خپل ربنا. و این یکو اور اگر کا اغا کاذبن دروغجن دے فعلیه نو پاغبانی کذبہو داغا دروغ وبال لے. و این یکو اور اگر کا صادقن اغا سچا دے یوسبکم نو رسی بتاسو تا بعدو سحسا اللذی دا هاغ عذاب یعیدکم چاگا کم وعدہ کئی تاوسرا. ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی نہ ہدایت ورکی من ہوا آغا کستا مسرفن چکم حد نہ تیرودن کوالا دے کذابن اور دے زیاد دروغ جن. دا یو سرمن دے یو پورے لیکچر دے پا قرآن کے فار دا فرسٹ ٹائم ریکارڈ شوی دے. دا یو کس تے چکم مومنو او آل فرعون نو دا فرعون پا دربار کے و دا فرعون پا ملح پا چیفز کے دا یو کسو چاچے تر اس پوری خپل ایمان پٹ ساتلیو. And all this time he was quiet. دمر ہرس اوشو او دا کس پا خاموشو. موسیٰ علیہ السلام چکل دعوی شروع کرا دا خاموشو. دا فرعون او دا موسیٰ علیہ السلام پا منس کے چکم اولنے ڈیبیٹ شوی اغے کے دے خاموشو. کله چې هغه پبلک ایونٹ غټه شو شوی وه چې میجیشنز راغلی و خپل جادو خودو او بیا موسی علیه السلام خپل هغه میریکل معجزه وښوده په هغې کې هم دی خاموش شو. بټ اوس ته خاموشۍ ټایم نو. وای بیکاز اوس فرعون د موسی علیه السلام په خلاف باندې یو اوپن تھریٹ جاری کړی دی چې موسی علیه السلام به مونږ قتل کوو نو میټر واټ. چرته ملاو شي چاته ملاو شي یو حکم جاری شوی چې مرډر ہم کل ہم که ژوندی راولی دربار ته که مړ کوي آئی ډونټ کیر خو بس ختم کوي. اوس خبره دې حد ته ورسېده نو دا کس چې کوم اوسه پورې خاموش شو دا خپل خاموشي ماتې کی او یو تقریر شروع کی یو سرمن یو ډیبیټ شروع کی د فرعون سره. اور اللہ تعالیٰ د تقریر دومره خوښ شوی دی چې لفظ به لفظ د یو خبره اللہ تعالیٰ په قرآن کې ریکارډ کړی ده. نه دا نبی دی نه دا رسول دی لیکن یو طویل تقریر چې کم شان سره اللہ تعالیٰ په قرآن کې نقل کړی دی د هغې مثال په پوره قرآن کې د یو نبی او د یو رسول د حوالې سره نه ملاویږي. او د دې خصوصي اعزاز نه تاسو اندازو کوئ چې اللہ تعالیٰ کم شان سره د خپل بندگانو یو عزت افزائی اور قدر افزائی کوي. اللہ تعالیٰ دومره خوښه د دعوه چې د یو لفظ الله ریکارډ کو ټل دیس ډیټ چې اوس مونږ وایو. او دا کس اف کورس دا د موسی علیه السلام په دعوه باندې هی مسلمان شوی دی. دا یو نوی مسلمان دی. هی از ا نیو مسلم. اور دته د موسی علیه السلام دعوه ورسېده او د ایمان راوړو خو دی خاموش شو. بټ اوس د خپل خاموشي ماته کړه. وقال اور د اووی رجلم یو سړی مؤمنون چې کوم مومنو. دلته که اللہ تعالیٰ صرف دا ویلی وی وقال مؤمنون اور اووی یو مومن نو خبره انڈرسٹوڈ وا. خو نه اللہ سیز رجلم. رجل comes from the word رجل اور رجل وی فٹ تا خپې ته وی یعنی دا کس چې کم ادریدو حق د پاره ادریدو نو رجل. a man a real man. you know کله مونږ وایو be a man up ته یو سړی. so it shows تاثر strength ہے تاثر power دے رجل. so وقال اور اوی رجل مؤمنون یو real man مؤمنون چکم مومنو من آل فرعون دا آل فرعون دا فرعون دا دن دا ملح و دا چیفز دا کسو. یکتمو چاچی با پٹو اسو پوری پٹکڑے و ایمان ہو خپل ایمان اور اغسوی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. آیا تاسو به قتل کوي اوس یو سړی یعنی موسی علیہ السلام طرف ته اشاره ده
په دې خبره چې یقول هغه وی ربي الله زما رب الله دی وقد تحقیق جاءکم راغلی دی هغه تاسو ته بالبینات واضح دلایل سره من ربکم تاسو د ربنا یعنی کله چې په تاسو باندې عذاب راغلی نو دې موسی ته تاسو د دعاګانو دپاره تلئ چې خپل رب ته دعا وکړي چې زموږ نه دا عذاب لرکړي اوس اکه سړی تاسو قتل کوئ وَإِن يَكُ اور اگر کاذبن دا دروغجن دی فعلیه نو پا اغا بانی ہی کذبهو دا اغا دا دروغ وبال دی وَإِن او اگر یکو اغا صادقا سچا دی یوسبکم نو رسی بتاسو تا بعد اللذی یعدکم بعض حصہ اللذی دا هاغا خبروی اور یا هاغا عذاب یعدکم جو کم اغا وعده کئی دا تاسو سره که دا خبری رشتیائی نو پا دسی صورت کے با عذاب الہی پا تاسو بانی راضی و تاسو با تباہ و برباد شئی ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی نور کئی ہدایت من ہوا آغا کستا مصرفن جو کم حد نتیری دن کے دے کذاب اور زیاد دروغ جن دے پا دے آیات کے دا رجل دا آل فرعون دو خبری وکي اولنې چې موسی علیه السلام چرته هم دروغجن نشي کېدی هغه په حق باندې دی او دویم د فرعون سره اوپن دشمنی شروع کی چې I'm not scared of you ته څه کې وکړه زه د موسی علیه السلام سره ولاړ یم یا قوم ای زما قوم لکم الملک ستاسو دپاره خو بادشاهي د الیوم په نن ورځ نن خو تاسو سره بادشاهي د پاور دے عزت تے ہر سے چکم تاسو غواړي ظاهرین جبکہ تاسو غالب یہ فی الارض پزمکه کې تاسو چلیږي تاسو یو حکم دی په دې کې فمن پس څوک په ینصرنا مدد کی زمونږه من باس الله د الله د عذاب نه ان اگر جاءنا کا غرالو مونږ نن خو تاسو سره پاور دی او سټرنث دی خو یو ورځ به راشي چې دا به تاسو نه واغستلی شي او د الله عذاب به راشي بیا به څوک زمونږ مدد کوي قال نؤوي فرعون is shocked حیران می خو بے بسی په دې وخت کې چې دا دې سوي او انتهایی بے بسی الفاظ سره وي ما اریکم نزه خیمه تاسو ته الا مگر ما ارا هاغه ارا چې کم زه ګورم زه خو هغه څه درته وایم چې کم ما په خپلو سترګو لیدلي او زه اینم چې دا موسی علیه السلام د دا خبرې دا ډېر اثرانداز دي خلک دړ مسلمانېږي زمونږ سټرنث کمیږي مین پاور زمونږ کمیږي نو زه خو هغه څه درته وایم چې کم زه په دې سترګو اینم نو ما اریکم نه ښیم زه تاسو ته الا مگر ما ارا هغه چې کم زه ګورم وما اهدیکم او نظر رهنمایی در کوم تاسو ته سوای سبیل الرشاد د بلایی د لارې دا زه چې تاسو ته وایم په دې کې ستاسو خیر دی دا موسی به زمونږ په سلطنت باندې حکمرانی شروع کړي بیا به مونږ څه کوو دا زه چې وایم چې موسی قتل کوي په دې کې ستاسو خیر دی ستاسو بلایی ده الا سبیل الرشاد زه چې څه وایم درته هغې کې زه تاسو له رهنمایي در کوم د ښې لارې نو قال فرعون اوی فرعون ما اریکم نخیم ز تاسو ته الا مگر ما هاغه څه ارا چې کم زه ګورم وما اهدیکم او نظر رهنمایی در کوم تاسو ته مگر سبیل الرشاد د بلایی د لارې اوس دا چې کم مرد مومن دی مومن آل فرعون دا خپل تقریر جاری وساتي هی کمپلیټلی اگنورز فرعون وقال الذی اور اوی هاغه کس آمنا چې ایمان راوړیو یا قوم ای زما قومه انی بیشک اخاف و زیریکم علیکم پتا سبانه مثل یوم مثال د یو دسې ورځ الاحزاب چې کم ستاسو نه مخکې په ډېرو ګروهونو راغلی ده د یو داسې ورځې نه یریږم چې کومه ورځ زموږ نه مخکې په اقوام باندې تېره شوې ده مثله په شان د هغه ورځ دعبې چې کوم حال قوم نوح و عاد و سمود د قوم نوح د قوم عاد د قوم سمود عاد ته کم نبی راغلی هود علیه السلام سمود ته کم نبی راغلی صالح علیه السلام زه د هغه ورځې نه یریږم چې کومې ورځې په دې قومونو باندې راغلی وي هغه ورځ په موږ چرته رانشي والذین او د هغه خلکو من بعدهم چې کوم د دوی نه بعد راغلي د عاد او سمود او د نوح نه بعد چې کوم اقوام راغلي دي په هغوی چې کوم عذاب راغلی دی نو د هغې نه زه یریږم وما الله او نه دی الله یریدو چې وغواړي ظلم کول للعباد په خپلو بندګانو باندې و یا قوم ای زما قوم انی بېشک زه اخاف یریږم علیکم په تاسو باندې یوم التناد په یو داسې ورځ تناد چې ډېرې زیات هنګامه به وي سکریمینګ یلینګ او چغې به وي
تنات comes from ندا او ندا وی screaming ته هنګامې ته وی چغو ته وی. نو د داسې ورځې نه یریږم چې تاسو ټول به چغې وخی یعنی د عذاب د ورځ. یوم په کومه ورځ تولونه تاسو به تاویږئ مدبرین په خپلو شاګانو باندې ما لکم او نبی د ستاسو دپاره من الله د الله د عذاب نه من عاصم څوک بچ کولو والا. ومن یضلل الله او چاله چې گمراهی ورکی الله فما نو پس نشته له د هغه دپاره من هاد څوک هدایت ورکولو والا. ولقد البته تحقیق جاءکم راغلی او تاسو ته یوسف من قبل د دینه مخکې بالبینات واضح دلایل سره. فما زلتم نو پس تاسو همیشه نه د هغه په باره کې فی شکم په شک کې وئ مما د هغه څه نه جاءکم به چې کوم هغه راوړي تاسو ته حتی تر دې پورې اذا هر کله هلکه چې هغه وفات شو. دې رجل ته مومن آل فرعون ته یوسف علیه السلام یاد دی. د دې دا مطلب دی چې دې کس د موسی علیه السلام خطبو ته ډېر غور سره غوږ ایښی و او د موسی علیه السلام هره خبرې اورېدلې وه د غور سره. چې کله موسی علیه السلام د یوسف ذکر کړی نو هغه ذکر هم درته یاد دی. د دې نه دا هم پتې لګي چې یوسف علیه السلام ته کله بادشاهي ملاو شوې وه د هغې نه پس هغه خپل قوم ته دعوه کړې وه ایون دو چې هغه رسول نه و. یوسف رسول نه و هغه نبی و. رسول مطلب دا چې کوم یو خاص قوم ته رالیږلی شوي او هغه له کتاب ورکړی شوي. خو یوسف چې کوم دی هغه رسول نه و هغه نبی و. نبی چې کوم دی هغه د رسول لګسي مخکې بوزي یعنی کم کتاب چې رسول ته رالیږلی شوي اک کتاب دا نبی خی خپل قوم ته نو دې ته وایي نبی. سو یوسف علیه السلام was a نبی او کله چې هغه ته بادشاهیت میلاو شو نو خپل قوم ته دعوه کړې وه. نو اینڈ اٹ آلسو په دې آیات کې یو بل شی دی چې یوسف علیه السلام نه پس بیا موسی علیه السلام راغلی و. د یوسف او د موسی په منځ کې څوک نبی او رسول نو راغلی علیهم السلام. نو یوسف علیهم السلام اینڈ موسی علیهم السلام د دې په منځ کې څوک نو. د دې نه پس بیا عیسی علیه السلام راغلی او د عیسی علیه السلام نه پس بیا 600 سال بعد نبی علیه السلام راغلی صلی الله علیه وسلم. ولقد البته تحقیق جاءکم راغلی او تاسو ته یوسف من قبل د دینه مخکې بالبینات with clear proofs واضح دلایل. فما زلتم نو پس تاسو خو همیشه نه فی شک داغه په باره کې په شک کې وي مما د هغه څه نه جاءکم به چې کوم هغه راوړي تاسو ته حتی تر دې پورې اذا هر کله هلکه چې هغه وفات شو. هلکه لفظ comes for a violent death یو کس چې ډېر زیات بې دردۍ سره وفات شي هغې ته هلکه وي. والله اعلم قرآن is ambiguous in this regard. څه ډیټیلز موږ سره نشته چې یوسف علیه السلام څنګه وفات شوی بټ دا لفظ استعمال شوی دی هلکه. سو والله اعلم. خو چې څو پورې یوسف علیه السلام کله چې وفات شو هغه پورې د هغه په قوم کې ډېرو خلکو په هغه ایمان نو راوړی. قلتم او تاسو به وی چې کله هغه وفات شو د هغې نه پس په تاسو وی لن یبعث الله هرگز به نه راولیږي الله من بعده د ده نه بعد رسولا څوک رسول. دا یوسف خو چې کومې خبرې کولې کوم وحدانیت بیانو نو داسې څه ویم که الله څوک بل څوک رولیږي. It also shows چې دوی د یوسف علیه السلام د کاریکټر او د اخلاق نه ډېر زیات متاثره هغه ډېر یونیک او منفرد و په خپل قوم کې. نو دا رجل ورته دا ریمایندر ورکوي چې تاسو خو به دا خبرې کولې چې یو نبی او رسول به د یوسف نه پس نه راځي. اوس رالو رسول موسی دا دی رالو رسول اصل کتاب دی نو اوس تاسو ولې ایمان نه راوړئ. کذالک دغسې یضل الله گمراه کوي الله من هو هغه کس مسرفون چې کوم حد نه تیریږي مرتاب او شک کوونکي. الذین هغه خلق یجادلون کم چې جګړې کوي فی آیات الله د الله د آیتونو په باره کې بغیر سلطان بغیر څه دلیل څه سند آتاهم چې کوم راغلی دی هغوی ته کبورا نو ډېر لوی دی مقتن د الله ناراضګي د الله بیزاري اند الله د الله په نزدیک. کله چې څوک بغیر سند بغیر دلیل د الله تعالی په آیتونو په باره کې بحث او مباحثه کوي نو الله سیز کبر مقتن عند الله دا حرکت د الله په نزدیک په ناراضګۍ کې او په بیزارۍ کې ډېر لوی دی.
وان د الذین او د هغه خلکو نزدیک ډیر لوی دی په بیزاری کې آمنو چې ایمان راوړي. ډیر ښکلی کوریلیشن دی. کویکلی زه تاسو ته ایکسپلین کوم. کومه خبره چې په الله باندې بده لګي او کومه خبره چې الله ناراضه کوي نو پکار ده چې ایمان والا په هغې باندې ناراضه کیږي. دا کوریلیشن دی. په هغه خبره به چپ نه پاتې کېږي چې کم باندې الله تعالی ناراضه کېږي. ته یو روم کې یو خبره وشوه، یو کار داسې وشو چې کم حرام دی، په هغې باندې الله ناراضه کېږي. ته ایمان والا کس ستا د ایمان نښه به دا چې ته په هغې اګینسټ څه ووایې، ته هغه منې کې د ایمان هغه درجې هغه کرایټیریا ته فالو کې. نمبر 1 د خپل لاس او خپې سره منې که، که نشي کولی د خپل خولې سره منې که. که هغه هم نشي کولی نو په خپل زړه کې هغې باره کې بد ووایه، او په زړه کې بد ویل دا د ایمان کمتر یو لیول دی. نو پکار ده چې ایمان والا کسان په هر هغه خبره اوفینډ کیږي چې په کم باندې الله اوفینډ کیږي. کذالک همدغسې یتبع الله مهر لګی الله علی کل قلب متکبر جبار، د هر یو قلب په زړه متکبرن چې کم متکبر دی، تکبر والا دی، جبار او ډیر زیات سرکش دی، ا ټایرنټ، ډیر سرکش زړونه، متکبر زړونه باندې الله تعالی مهر ولګي، هغې ته بیا ایمان نه نصیب کیږي. دا یو تقریر و د دې مؤمن آل فرعون، دا رجل مؤمنون، دا د تقریر چې کوم لا نه دی ختم، مخکینی ورپسې چې کوم رکوع ده هغه هم د ده په بارې کې ده، خو د دې په منځ کې دا یو پاز والی. یو نو this is the style of a debate چې ته خبرې کې لګیا یې یو پوینټ کې به ته پاز علی چې کوم ستا اپوننټ دی چې هغه له ته یو موقع ورکړي چې هغه څه وایي ستا په بارې کې. نو فرعون دا خبرې واورېدې، درباریان ناستو، چیفز، ملح، منسټرز، they were all sitting, all the high ups people were there. او دې کې یو طویل خاموشي شي، او یو طویل خاموشي نه پس فرعون خبرې شروع کی، او چې خبرې شروع کی نو خپل وزیر ته ګوري، حامان ته ګوري، نور خلکو ته نه، حامان ته ګوري. او چې خبرې شروع کی نو انتهایی یو بیتوکه خبره وکي، اور هغه بیتوکه خبره سوا وقال فرعون، اور اوی فرعون یا حامانو، اے حامان، ابنی لی جوړ که زما دپاره سرحن یو بلند عمارت، یو بیوټیفل ډیکوریټډ ټاور، یو غټ بلډینګ ماله جوړ که، لعلی ابلغ الاسباب، تاکې زه ورسم په لارو باندې، اسباب السماوات لارې د اسمانونو، فاطلع او زه وګورم بیا الى اله موسی، د موسی علیه السلام اله ته، و انی و بشک زه لأظنه یقینا ګمان کوم چې کاذبا دا دروغجن دی. دا د بیتوکه خبره وه. د دې تقریر سرمن په جواب کې فرعون دا خبره وکړي، میکینګ ا جوک، ماکینګ، چې چا سره د دلیل په جواب کې دلیل نه، ثبوت نه، یو اوتھینټک فیکٹ خبره نه، نو هغه څه شروع کی، مذاق شروع کی. او دا دغه مذاق و خخه ټول خبرې یو سایډ ته کړه، مال یو زبردست ټاور جوړ کا. او دا ولې ټاور یادوي؟ ځکه چې موسی علیه السلام چې کله الله سره ملاقات کو په کوهی تور باندې وختو، نو د هغې مذاق وړوي، مالم یو ټاور جوړ کا، ښایسته دي، سرحن از ا ډیکوریټډ ټاور، ښکلی بلډینګ ماله جوړ کا چې د اسمان د لارو ته ورسی، او زه د اسمان په لارو لاړ شم، او هلته زه د موسی علیه السلام اله وګورم، او ما ته نه لګي چې هغه به هلته ای. دا خو ډېر دروغ وایي. دا د جواب و. وکذالک او همدغسې زینا مونږ ښایسته کو لفرعون، د فرعون دپاره سوء عمله، د هغه بد عمل، د هغه بد عمل مونږ د هغه دپاره ښایسته کو. شیطان ورته وایي چې دا ډېر زبردست جواب دی ورکو، ولډن دا هغه بد عمل ما دپاره ښایسته شو. وصد اور هغه منې شو عن السبیل د سیدې لارې نه، وما کیدو اور نو چال فرعون د فرعون الا مگر فی تباب، په تباهي کې د تلو. د چې کوم چالو it fall completely into paralysis. د چال هغه تباه کن چالو، دې په خپل چال کې خپله پرېوتو. This we conclude, but په دې آیات کې یو a part of the آیا وسود عن السبیل، اور منې شو هغه د سیدې لارې نه. دې باره کې چې تاسو ته یو پوینټ وایم،
الله تعالی خپل بنده ته په څلورو طریقو سره انویټیشن ورکوي. څلورو طریقو سره الله تعالی انسان ته دعوه ورکوي. اولنې طریقه چې کوم ده هغه ټولو دپاره فری ده، ټولو دپاره اویلیبل ده، او هغه څه دی؟ ګایډنس. الله هدایت ورکوي د څه په ذریعه؟ د آیات په ذریعه، د یو ریمایندر په ذریعه، د رسول په ذریعه، د نبی په ذریعه، د قرآن په ذریعه. دا یو کمفرټیبل طریقه ده، هر چا دپاره فریلی اویلیبل ده. هغه زمونږ دپاره یو آنلاین ویډیو کیدی شي، یو انسټاګرام پوسټ کیدی شي، چېرته موږ څه ښه الفاظ ووایو او موږ एकदम چینج شو، یا قرآن طرف ته موږ متوجه شو، نو دا د الله د طرف نه یو انویټیشن کنسیډر کوي. دا د الله د طرف نه یو انوایټ دی، یو دعوه ده چې کوم الله تاسو ته کوي. نو اولنې طریقې سره اولنې طریقه الله په موږ استعمالي هغه څه دی چې الله موږ له ګایډنس راکړي، په اسانه باندې کمفرټیبلی الله موږ قرآن ته کښېنوي، ریمایندرز راکوي. دا یو ساین دی چې کله موږ ته په یوټیوب باندې یو اسلامک ویډیو راشي، دا الله طرف نه یو انویټیشن دی، دا ګورئ. چې دا کارونه کی، اسلامک ویډیوز کارونه کی، د الله آیات کارونه کی، یو کس تا په زندگی کې راشي، یو ښه فرینډ یو ښه ټیچر او د هغه خبرې پتا اثرونه کی، نو الله تعالی زموږ د هدایت لپاره یو دویمه طریقه اختیار کی. او هغه دویمه طریقه څه ده؟ ټو ډسپلن یو. په کومه طریقه چې زموږ مور او پلار زموږ سره استعمالي. کله چې زموږ مور او پلار موږ ته په څه خبره باندې غصه شي او سزا راکوي، نو هغوی څه کوي؟ موږ ډسپلن کی. سبا نه به ته په ټایم باندې پاسې، ایون هغه پاسېدل موږ ته په ټایم ښه نه لګي، خو په زوره باندې موږ مونځ ته پاسوي، په ټایم به اوده کېږي، زموږ فون زموږ نه واخلي او لایټس راته آف کړي چې اوده شه. نو دا یو زبردستي ده، خو دا زبردستي زموږ د خیر دپاره ده. دا یو ډسپلن دی چې کم کې زموږ خیر دی. نو مور او پلار د خپل بچو سره ظلم زیاتی نه کوي، هغوی زموږ د بهترۍ دپاره په موږ باندې رولز او ټفنس راولي، سټرکنس راولي موږ باندې. الله تعالی هم دغسې مونږ ډسپلن کوي. اولنۍ طریقه خو ما تاسو ته ویل چې هغه فری ده او هغه کمفرټیبل ده، هغې کې څه زبردستي نشته، دا قرآن دی، ښه خلک دي، ښه ویډیو ستا مخامخ راځي، دا واخله او بدل شه، خپل ځان چینج کړه. ښه دا کارونه کوي، نو الله مونږ ډسپلن کوي. د څه په ذریعې مونږ ډسپلن کوي؟ پرابلم راولي زموږ زندګۍ کې، یو چیلنج راولي، او دا زموږ لپاره یو ویک اپ کال دی. د دې سیویریټي، د دې پرابلم سیویریټي چې کوم ده هغه ډیپینډ کوي چې انسان څومره ګمراه دی. که هغه لږ ګمراهي، نو هغه ته لږه مسله جوړه شي، الله ورته لږه مسله جوړه کړي. که هغه ډېر ګمراهي، الله ورله لږه غټه مسله جوړه کړي، تاکې دی راویښ شي او واپس الله ته رجوع وکړي. نو دا پرابلم بیسیکلی د الله د طرف نه یو رحمه ده چې الله تعالی مونږ ډسپلن کوي او مونږ په ټریک باندې راولي. یو کس ته هغه د دې پرابلم نه پس نورم گمراه شو، هغه ته دا مسله پیش شوه او هغه وی الټه هغه الله بلیم کول شروع کو چې دا الله ما څه ولې زیاتې کوي، الله ته څه زه ښکارم، معاذ الله خلک داسې خبرې کوي. نو الله تعالی موږ سره یو درېیمه طریقه اختیار کړي، او دا درېیمه طریقه دا انټینس طریقه ده، او دا یو داسې طریقه، یو داسې مسله الله زموږ په زندګۍ کې راولي چې کم به ته خامخا فیس کې، کم نه ته نشې تښتېدی. هغه یو سفرینګ کېدی شي، هغه یو ادنه کمتر طریقې سره هغې ته په قرآن کې د دنیا سزا هم ویلی شوې ده، یو بیماري هم کېدی شي، د دې دپاره چې مونږ واپس الله ته ودرېږو. هغې باره کې په سورة السجده کې آیت نمبر 21 کې دا آیت هم دی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. او زه به ضرور په تاسو باندې سکم د ادنا عذاب، دنیاوي عذاب چې کم ادنا دی، اسم نه دی، دونه مخکې العذاب الاکبر د لوی عذاب نه، لعلهم یرجعون، تاکې ته واپس راشي. سورة السجده دا آیت دی. نو دا درېیمه طریقه ده د الله چې الله مونږ له غټه مسله راکړي. په دویمه طریقه کې الله مونږ له وړه وړه مسله راکړي. په درېیمه طریقه کې الله مونږ له غټه مسله راکړي، انټینس یو سفرینګ مونږ له الله راکړي چې کوم هر څه کېدی شي، بیماري هم کېدی شي، یو لاس هم کېدی شي، اټ کین بی انیثینګ. ښه چې دا هم کارونه کي د څه خلکو دپاره، سټیج 1 کارونه کی، فری گایډنس، آیات، قرآن، خطباز، لیکچرز، هغه کارونه کی. نمبر 2 هغه ته یو وړوکې مسله پیش شي، هغه هم کارونه کی، د الله نه دی نورم اخوا شي. نمبر 3 الله د له غټه مسله ورکي، هغه هم کارونه کی، د الله نه نورم بدګمان شي. اخر کې الله د سره څه کوي؟
آخر کې what is the catastrophe now? what do you think? ستاسو څه خیال دی چې آخر کې الله دې کس سره څه کوي؟ دعوا ورکوي؟ نو. پرابلم راولي؟ نو. بیماری راولي؟ نو. څه غټه مسله ورته پیښ کړي؟ نو. بلکې څه وکړي؟ اسم نه. nothing. سپرایز سپرایز سپرایز. د دې زندګۍ نه ټول مسایل ختم شي، د دې دنیا جنت پشان شي. he lets you go. چې څه کې هغه کوه، په کومه لاره ځې ځه. ستا په زندګۍ کې به هیڅ مسایل اسم نه وي. جسټ اگلی دنیا ستا دپاره، دا اگلی دنیا ستا دپاره ده، دا انجوی کا، د دې نه پس تا دپاره هیڅ نشته. nothing in آخره. په آخرت کې ستا دپاره څه حصه نشته چې څه کې په دې دنیا کې وکړه. اور گائیډنس هدایت په ده باندې بند شي. د قرآن اوري، د خلکو ښې خبرې اوري، د باندې هر څه بد لګي، د باندې هیڅ اثر نه کړي، د په زړه مهر ولګي. نو خوشحالیږئ په خپلو مسایلو باندې چې کوم ستاسو په زندګۍ کې دي، اور هغه مسایل استعمال کوي الله سره په قرب کې. مونږ ته به څنګه پته لګي چې زمونږ پرابلم چې کوم زمونږ په زندګۍ کې دی، نو هغه د الله د طرف نه یو انویټیشن دی، د الله د طرف نه یو ازمایش دی که نه هغه یو سزا ده. د دې پته به مونږ ته څنګه لګي؟ هغه پرابلم مونږ څنګه ډیل کوو د دې نه پته لګي. که د هغه پرابلم د وجې ته الله ته نږدې شوې، تا دعاګانې شروع کړې، تا ذکر شروع کو، تا قرآن شروع کو، تا تهجد شروع کو، مطلب ته په هغه ازمایش کې کامیاب شوې او تا الله ته نږدې شوې، هغه پرابلم به ډېر زر الله ستا نه لرې کړي او د هغې په بدل کې به تاله ډېر نعمتونه درکړي. ښه، که ته د یو پرابلم د وجې الله نه لرې شوې، د الله نه د ګیلې شروع کړې، مونځ هم پرېښوده، دعا دې هم پرېښوده، هر چاته د الله په بارے کې بدې خبرې کې، نو دا پرابلم تا دپاره بیسیکلی د دنیا یو ادنا عذاب دی. او په دې انسان باندې بیا د سورې سجده آیت نمبر 21 ډېر فټ راځي، ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر. په دنیا کې خدا عذاب ادنا دی په دې کس باندې، خو په آخرت کې عذاب الاکبر پاتې دی. او هدایت دروازې په ده باندې بند شي. سو فرعون دپاره وصد عن السبیل، او منې شو هغه د نیغې لارې نه، په هغه باندې د هدایت دروازې بندې شوې. دیټس اټ، نو مور. ډېر انویټیشنز میلاو شو، ډېر پرابلمز راغلي، په فرعون ډېر پرابلمز راغلي. سورې اعراف، سورې انعام، هغه آیتونه کې مونږ هغه ان ډیټیل ویلو، ډېر مسلې راغلې وې. هغې نه پس هم هغوی ته څه خیر هغوی ته ونه رسېدو، هغوی په خپل ګناهونه کې نور هم ډوب شو. نو وصد عن السبیل، منې شو هغوی د سیدې لارې نه. it was done, په هغوی باندې دا ټاپک، دا سبجیکٹ بند. no more. الله طرفنا no more invitation, no more دعوة. وما كيد فرعون إلا في تباب. With this we conclude. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.